बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद लरम چې ټول به روغ جوړ خوشاله او سوکاله استئ. خیال بچا ستاسو په خدمت کې حاضر دی، ستاسو ورور، ستاسو شاګرد او ستاسو استاد. د مایکرو اکونومیکس څلورم چپټر شروع کوو چې عبارت د هغې نه تیوري او پبلک فاینانس دی. نو په تیوري او پبلک فاینانس کې به موږ څه شی وایو، دا موږ ډیټیل سره انشاءالله وایو. پبلک فاینانس دا د اقتصاد یو شاخ دی، یو برانچ ته اقتصاد دی چې په دې کې موږ د دولت د عایداتو او د مصارفو مطالعه کوو. کله چې موږ د دولت د انکم او د دولت د ایکسپنډیچرز خبرې کوو یا مطالعه کوو، نو دا د پبلک فاینانس سره تړاو لري. نو په پبلک فاینانس کې موږ کوم موضوعات وایو په دې چپټر کې. نو په دې چپټر کې موږ وایو مینینګ اینڈ کنسپټ اف پبلک فاینانس، ډیویژن اف پبلک فاینانس. پبلک فاینانس تقسیموو په څو کنسپټونو باندې، په څو شاخونو باندې چې پای کې موږ سره اولنی د پبلک ایکسپنډیچرز، د دولت مصارف، پبلک ریونیو، د دولت عایدات، او پبلک ډیټ، د دولت قرضونه. نو دا موږ ټول څه کوو په پبلک فاینانس کې نه ډیوایډ کړي دي یا ډیویژن موږ وکړو په دې کې. نو اوس موږ سره اولنی پبلک فاینانس کنسپټ څه شی دی یا پبلک فاینانس وایي څه ته. نو پبلک فاینانس از ا پارټیکولر برانچ اف اکنامکس. دا یو خاص شاخ د اقتصاد دی which study how the state collects its revenue and how it make expenditure to perform its various function. څنګه دولت کولی شي چې خپل عایدات را جمع کړي او بیا څنګه کولی شي چې دولت د خپل عایداتو څخه مصارف وکړي چې مختلف قسم کارونه ترسره کړي شي. د مختلف کارونو ترسره کولو دپاره دولت ایکسپنډیچرز کوي. مثلا هیلث فیسیلیټي پرووایډ کولو دپاره هاسپټل جوړوي، ایجوکیشن پرووایډ کولو دپاره یونیورسټیز، سکول، کالجز جوړوي، د ټرانسپورټیشنز دپاره ایکسپنډیچرز کوي، روډ کنسټرکشن کوي، برج کنسټرکشن کوي، د الکټریسټي جوړولو دپاره ډیمز کنسټرکشن کوي، داسې نور هم. نو دغه ایکسپنډیچرز چې ګورنمنټ کوي دا د پبلک فاینانس سره تړاو لري. او کله چې ګورنمنټ خپل انکم کلیکټ کوي، نو دا د ټیکس په ذریعه باندې کلیکټ کوي چې ټیکس موږ سره قسمونه لري، هغه به انشاءالله ډیټیل سره وایو. او ټیکس سیسټم چې په افغانستان کې کوم د مالی نظام دی هغه به انشاءالله په ډیټیل سره وایو. نو مایکرو اکنامکس د سټډي اف ګورنمنټ In macroeconomic, the study of government income and expenditure is called public finance. کله چې موږ په اقتصاد بزرگ کې موږ مطالعه د پبلک ریونیو او پبلک ایکسپنډیچر کوو، نو دې ته موږ پبلک فاینانس ویلی شو. نو پبلک فاینانس مطالعه د دولت د عایدو او دولت د مصارفو د مطالعه ده، رایټ. او دې نه بعد موږ سره ډیویژن اف پبلک فاینانس خو موږ مخکې نه کړی و یا تاسو ته مې ویلی و. نو پبلک فاینانس کین بی ډیوایډډ انټو ټو مین فالوینګ هیډنګز. دا پبلک فاینانس په مین هیډنګ کې موږ څه کوو، تقسیموو چې اولنی موږ سره دی پبلک ایکسپنډیچرز اینڈ پبلک ریونیو. نو پبلک ایکسپنډیچر دولت مصارفات او پبلک ریونیو، دا دوه د هیډنګ دی د څه شي، د ګورنمنټ یا د پبلک فاینانس. او دریم چې کوم دی پبلک ډیټ دی، هغه به انشاءالله په ډیټیل سره وایو. نو اوس وخت دی چې موږ ووایو پبلک ریونیو چې ته ویلی شي، پبلک ایکسپنډیچرز چې ته ویلی شي. پبلک ایکسپنډیچر مینینګ اینڈ کنسپټ کازز اف گروث اف پبلک ایکسپنډیچر. معنا او کنسپټ مفهوم به د دې وایو چې پبلک ایکسپنډیچر څه معنا لري، د دې څخه څه مفهوم دی، او بل وجوهات چې څه وجه ده چې د پبلک ایکسپنډیچر گروث کوي، دې کې رشد راځي، دې کې پیشرفتی راځي. پبلک ایکسپنډیچر ورځ تر ورځه څه کېږي، زیاتېږي. د زیاتېدلو وجې یا وجوهات به موږ هم مطالعه کوو. نو راځئ چې اوس ووایو پبلک ایکسپنډیچر چې ته ویلی شي. نو دویم موږ سره کوم هیډنګز دي،
د پبلک ریونیو هغه به وایو. نو مینینګ اینڈ کنسپټ آف پبلک ریونیو، سورسز آف پبلک ریونیو، منابع د پبلک د دولت د عایداتو کمی دي. نو هغه مونږ سره اول د ټیکسټیشن ټیکس مالیات به پکې وایو. پروپورشنیټ ورسز پروګریسیو ټیکسټیشن، پروپورشنیټ ورسز پروګریسیو جاری ټیکسټیشن چې ته ویلی شي، یا پروپورشنیټ برخه او د proportionate taxation چې ته ویلی شي. ټایپس آف ټیکسز کم دي، ډایرکټ اینډ انډایرکټ ټیکسز، دا ټول به موږ انشاءالله په پبلک ریونیو کې وایو. رایټ. نو موږ سره اوس پبلک ایکسپینډیچر فرست دی. First heading of public finance is public expenditure. Now, public expenditure, the government of every country is taking active part in the organization of its country. د هر هیواد دولت چې کوم دی یو اکټیو پارت لري، یو فعال دی، یو فعال رول لري په څه شي کې؟ په ارګنایزیشن کې د یو هیواد. نو هر هیواد کې دولت چې کوم دی یو فعال څه لري؟ فعال رول لري to improve and develop social, economic and political condition of the country. Make some expenses on defense, police, court, civil administration, public education, public health, transport, communication, energy, irrigation, etc. etc. All such expenses of the government is known as public expenditure. The government ماته ستو ویلې چې په هر هیواد کې دولت یو فعال رول لري. د چیز د پاره فعال رول لري چې امپروو کې اجتماعي، اقتصادي او سیاسي حالات د هیواد کې څه راولي؟ امپروومنټ راولي، رشد راولي، بهتروالی راولي. نو د دو دپاره چې سوشل، اکنامیکل and political improvement راوستلو دپاره ګورنمنټ څه نه څه مصارفات کوي. نو هغه مصارفات په چیش باندې کوي؟ اول مصارفات په ډیفنس باندې کوي، په دفاع باندې کوي، په پولیسو باندې کوي، په محکمه په کورټس باندې کوي، په سیول ایڈمنسټریشن باندې کوي، په ایجوکیشن تعلیم باندې کوي، په صحت باندې کوي، په ټرانسپورټ باندې کوي، په کمیونیکیشن، په مخابراتو باندې کوي، انرژي ایریګیشن، په انرژي ایریګیشن باندې کوي. په دو باندې مصارفات ګورنمنټ کوي. د چیز دپاره کوي؟ د سوشل، اکنامیکل اینڈ پولیټیکل کنډیشن امپروومنټ کولو دپاره ګورنمنټ په دې هیډنګز یا په دې فیکټرونو باندې څه کوي؟ ګورنمنټ ایکسپنډیچر کوي. نو چې کله ګورنمنټ د سوشل او پولیټیکل او اکنامیک کنډیشن ښه کولو دپاره په دو باندې مصرف کوي، نو دې ته موږ پبلک ایکسپنډیچر ویلی شو. اوس که زه تاسو ته ووایم چې وای ګورنمنټ از میکنګ ایکسپنډیچر آن ډیفنس، نو ګورنمنټ یا دولت ولې په ډیفنس په دفاع باندې مصارف کوي؟ نو د دې یو ریزن دی، اولنی ریزن دا دی ټو پروټیکټ اور کنټري فرام ایکسټرنل اګریسیو یا اګریشن، د خارجي حمله کوونکو نه چې دفاع دپاره چې دفاع موږ ومومو، دې دپاره ګورنمنټ ایکسپنډیچر کوي. په ډیفنس باندې، په پولیس باندې ولې کوي؟ پولیس باندې دې دپاره مصارف کوي چې انټرنلی کم څه راولي؟ امن راولي، یا انټرنلی د خلکو پراپرټي، لایفز، سیکیورټیز پرووایډز کوي. نو دې دپاره ګورنمنټ څه کوي؟ په پولیس باندې مصارف کوي. نو دا یو به مونږ انشاءالله ډیټیل سره وایو. نو دیز آر د هیډنګز آف پبلک ایکسپنډیچر. یاد ساتئ هیډنګ آف ګورنمنټ ایکسپنډیچر کم دي؟ ډیفنس دی، پولیس دی، کورټ دی، سیول ایڈمنسټریشن دی، پبلک ایجوکیشن دی، پبلک هیلث دی، ټرانسپورټیشن، کمیونیکیشن، انرژي ایریګیشنز اینڈ ای ټي سی وغیرہ نور هم دي. نو دا د ګورنمنټ ایکسپنډیچر هیډنګز دي. نو په دا هیډنګز به موږ انشاءالله ډیټیل سره وایو. اولنی موږ سره دی public expenditure has nowadays enormously increased due to the expansion of the state activities. The state, the government په activities کې، په کارونو کې رائټ اضافه واده راغلی دی. نو دې د وجې ګورنمنټ ایکسپنډیچر چې کوم دی انارمسلی انکریزډ کیږي. رائټ. The main factor which have contributed to increase in the government expenditure as an under. Main factors دی موږ سره چې د ګورنمنټ ایکسپنډیچر څه کوي؟ کنټریبیوشن
په ایکسپنډیچر کې زیات کیږي هغه څه شی دي هغه موږ سره دغه هیډینګز دي لکه سپوز موږ سره د فرست ون از ا ډیفنس دفاع د دفاع د وجې نه د ګورنمنټ ایکسپنډیچر اضافه کیږي ولې اضافه کیږي چې ګورنمنټ هیز ان اکټیو پارت ان د کنټري ګورنمنټ چې کوم دی په کنټري کې یو اکټیو پارت لري نو د لپاره په ډیفنس باندې څه کوي خپل مصارف کوي نو ډیفنس باندې چې موږ مصارف کوو د څه لپاره کوو فار the foremost duty of the government of every country is to defend its country from internal aggressions. For this purpose, the state has to spend huge sums of establishment on maintenance of army, navy and air force which increase the state expenditures. Government چې کوم دی د external aggression نه external aggression mean خارجي حمله کوونکو نه د دفاع په تور باندې په دغو باندې مصارف کوي د لپاره څه شی جوړوي د لپاره قوې جوړوي د لپاره چې کوم دی فورسز جوړوي لکه موږ سره آرمی جوړوي اردو جوړوي د نیوي جوړوي نیوي چې ته ویلی شي کوم چې سمندري فورسز دی هغې ته ویلی شي ایر فورس هوایي ځواکونه جوړوي نو د دې د وجې نه د ګورنمنټ ایکسپنډیچر کې څه راځي اضافه والی راځي نو که تاسو څوک پوښتنه وکړي چې ګورنمنټ ولې په دفاع باندې دومره مصرف کوي د ایکسټرنل اګریشن نه پروټیکټ کولو دپاره ډیفینډ کولو دپاره په دو باندې مصارف کیږي نو دې کې موږ سره په دې ډیفنس کې څو دانې فورسونه دي موږ سره آرمی ده نیوي ده او ایر فورسز دی په دې باندې ګورنمنټ څه کوي مصارف کوي نو دا موږ سره فرست ډیفنس دی رایټ نو بل موږ سره دی پولیس باندې ولې ګورنمنټ ایکسپنډیچرز کوي ګورنمنټ چې ایکسپنډیچر ګورنمنټ په پولیس باندې کوي د دې یو هدف دی هدف یې څه شی دی ټو مینټین انټرنل پیس داخلي امن راوستلو دپاره د داخلي صلح راوستلو دپاره and to protect the life and property of its citizens د خلکو لایف ته او پراپرټیز ته څه شی ورکول دي جایداد د خلکو ته د خلکو زندګۍ ته او داخلي امن راوستلو دپاره ګورنمنټ څه کوي په پولیسو باندې مصارف کوي The government maintain traffic police is needed to regulate traffics in big towns and highways. The higher maintenance of police lead to increase the expenditures. Now government چې کوم دی نه تنها ټریفک پولیس جوړوي ګورنمنټ چې ټریفک دی پولیسو کې ټریفک پولیس جوړوي عام پولیس جوړیږي چې عام پولیس موږ چې دپاره جوړو د انټرنل پیس دپاره پروټیکټ لایف اینډ پراپرټي دپاره د خلکو لایف او پراپرټي دپاره څه شی ورکوي پروټیکشن ورکوي ټریفک پولیس پلې جوړوي ټریفک پولیس دې دپاره جوړوي to control right to control and regulate traffic دا ټریفک څه کول کنټرول کول او ریګولیټ کولو دپاره ګورنمنټ چې کوم دی په ټریفک پولیس باندې څه کوي مصارف کوي نو لیډ ټو انکریز سټیټ ایکسپنډیچرز نو کچېرې موږ دس هایر مینټیننس آف پولیس کچېرې موږ هایر مینټیننس کو پولیس لیډ ټو انکریز سټیټ ایکسپنډیچرز دا چې کوم دی د سټیټ ایکسپنډیچر څه کوي اضافه کوي نو د ګورنمنټ مصارف اضافه کیږي نو ګورنمنټ مصارف څنګه اضافه کیږي ګورنمنټ مصارف داسې اضافه کیږي چې د ټریفک پولیس ته عام پولیس ته به ته سیلریز ورکوي د لپاره به چې کوم دی بلډینګس کنسټرکټ کوي لکه حوزې به ورته جوړوي د لپاره به چې کوم دی څه ورکوي موټرې ورکوي د لپاره به چې کوم دی ویپنز ورکوي د لپاره به کلاتس ورکوي د لپاره به فوډز ورکوي نو د دغه مصارف د ګورنمنټ څه شی دي ګورنمنټ ایکسپنډیچرز دي دا سټیټ ایکسپنډیچرز ورته موږ ویلی شو دې نه بعد موږ سره دی کوټ موږ ورته محکمه وی کوټ ته رایټ پاکستان کې ورته عدالت ویلی شي in order to settle dispute among people and punish those who violate law of the country dispute among people and punish those who violate the law of the country court are established the state has to provide funds for such court and in this way state expenditure is go high د خلکو په منځ کې یو صلح راوستل یو انصاف ورکول خلکو ته هغه خلکو ته انصاف ورکول چې یو نفر د بل سره ظلم کړي لکه د ظالم نه مظلوم ته حق اخیستل یو دویمه خبر دا ده چا چې د قانون وایلیشن کړی قانون وایلیشن دی ته وایي چې قانون یې طرح کړی ترکول د قانون کم نفر قانون ترکی یا د قانون نه سرغړونه وکړي هغه ته سزا ورکول
دا څه دا د محکمې کار دی. نو لہذا په محکمه باندې ګورنمنټ ځکه مصارف کوي چې د خلکو په منځ کې د ظالم او مظلوم په منځ کې څه شی پیدا کړي، دوی ته خپل حق ورکړی شي او چا چې ترک د قانون یا د قانون نه سرغړونه کړي هغه جرمانه کی او هغه ته د قانون په منګلو کې سزا ورکړي. نه ګورنمنټ د دې لپاره په کوټ باندې څه کوي، مصارف کوي. دینه بعد موږ سره د پبلک ایجوکیشن اینڈ هیلث. Modern government have the responsibility to provide good quality education and health facility to their people. نن سبا ماډرن ګورنمنټ چې کوم دی ډېر زیات فوکس په څه باندې کوي، په ایجوکیشن باندې کوي. های لیول ایجوکیشن ورکړي خلکو ته یا ښه کوالټي ایجوکیشن خلکو ته پرووایډ کړي او ښه کوالټي هیلث فیسیلیټیز څه کړي خلکو ته پرووایډ کړي. To achieve the objective, the state spend money on schools, college, universities, research organizations, dispensaries and hospital which boost up the state expenditures. No government چې کوم دی د ښه کوالټي ایجوکیشن پرووایډ کولو دپاره سکولز جوړوي، یونیورسټیز جوړوي، ډسپنسریز جوړوي، یا چې کوم دی ریسرچ ارګنایزیشنز جوړوي، یا چې کوم دی هاسپټل جوړوي چې ښه کوالټي ایجوکیشن او ښه کوالټي هیلث فیسیلیټیز پرووایډ کړي د خلکو دپاره. نه ګورنمنټ ایکسپنډیچر د دې د وجې نه بوسټ اپ کیږي، زیاتیږي. نو دا د ګورنمنټ ایکسپنډیچر یو بل هیډینګ و چې موږ ویل هیلث اینڈ ایجوکیشن اینڈ هیلث. نو دا provision of good health facilities and good quality of education is the responsibility of government. دا د government responsibility ده چې خلکو ته یو ښه quality education ورکړي او یو ښه quality facilities for the health خلکو ته څه کړي provide کړي. نو د دې د وجې نه government څه کوي، په دې باندې expenditures کوي. بل موږ سره د infrastructure چې ته ویل شي to construct road جوړول، هایوے جوړول، موټروے جوړول، برج جوړول، پلونه جوړول and railway trucks. The government spend on a very huge amount of money which lead to increased state expenditures. ګورئ منګه انفراسټرکچر کې دا وایو سړک جوړول، پل جوړول، برج جوړول، هایوے جوړول، موټروے جوړول، رنګ روډ جوړول، بس نور کارونه کول دي د چیز دپاره چې خلکو ته فیسیلیټیز آف ټرانسپورټیشن ورکړي. د فیسیلیټیز آف ټرانسپورټیشن ورکولو دپاره ګورنمنټ څه کوي، هیوج ماس آف اماؤنٹ سپینډ کوي. نو د دې د وجې د ګورنمنټ ایکسپنډیچر څه کیږي، دې کې اضافه والی راځي. نو انفراسټرکچر دې ته ویلی شي. د دې نه بعد موږ سره د انرژي اینډ اریګیشن. انرژي از د کی آف انډسټریز اینډ سوشل پروګریسیو. دا چې کوم دی یو کلي ده د انډسټرۍ او د څه شي د سوشل پروګریسیو اجتماعي پیشرفتۍ دپاره یا د اجتماع د پروګریس کولو دپاره. سو د ګورنمنټ پرووایډ فنډ for the development of energy resources. It explore oil, gas and coal reserve. دا چې کوم دی ایکسپلور کوي، روباسي، رایټ، اختراق د څه شي کوي، د تیلو کوي، په دې کې چې کوم دی د ګاز اختراق کوي، د کولا اختراق کوي. نو په دې باندې څه کوي، ګورنمنټ ایکسپنډیچر کوي. It's also establish power houses. Apart from energy to develop agriculture sector is also undertaken irrigation scheme in terms of dams, rivers, canal which are built through public expenditures. نو کچېرې د irrigation ابیارۍ دپاره ګورنمنټ څه کوي، مصارف کوي. ځکه چې خلکو ته دغه جوړ کړي پکار دی، یو ریور جوړ کړي، کینال جوړ کړي، ډیمز جوړ کړي چې خلکو ته انرژي ورکړي. نو د دې دپاره ګورنمنټ څه کوي، په دې باندې مصارف کوي چې یو ریور جوړ کړي، یو کینال جوړ کړي، یو ډیم جوړول. نو د دې د وجې نه بوسټ اپ کیږي د ګورنمنټ ایکسپنډیچر. د ګورنمنټ ایکسپنډیچر د دغې د وجې نه څه کیږي، دې کې اضافه والی راځي. دې نه بعد موږ سره څه شی دی، پبلک ریونیو دی. نو پبلک ریونیو به انشاءالله نیکسټ کې په ډیټیل سره وایو په بل کې. نو موږ پبلک ایکسپنډیچر نن وایو. نو پبلک ایکسپنډیچر، نو ګورنمنټ ولې ایکسپنډیچر کوي؟ خلک موږ تاسو نه پوښتنه کوي، ما و شما مردم پرسان میکنه که چرا گورنمنٹ
enemy kisam masarif me kana sarak chir jur me kana police sir chir mash meta difa chir jur me kana wazat difa ya university chir jur me kana ya dam chir jur me kana bar ke ban chir jur me kana bakhatar chi bakhatar enemy to improvement, right, to improve social political and economic condition of a country. Political सियासी اجتماعي او اقتصادي حالات د یو هیواد جوړ خکولو دپاره ګورنمنټ څه کوي ګورنمنټ ایکسپنډیچر کوي نو ګورنمنټ ایکسپنډیچر په څه شي باندې کوي ګورنمنټ ایکسپنډیچر په ډیفنس باندې کوي په پولیس باندې کوي په کوټ باندې کوي انفراسټرکچرز باندې کوي ट्रांसपोर्टेशन باندې کوي کمیونیکیشن باندې کوي health education باندې کوي right so all these are the heading yeah the headings of what government expenditures that the government expenditures څه دي headings دي نو next class کې به موږ public revenue details سره وایو thank you